پارټي ګرل و ډانسونه به کول خاوند به دې سره تلو او دا علي کې مرګره و د مخه ته هم ډانسونه کول دی به مور سره تلو او چالک څنګه کوشنه بس دی کې کم دی کنه په دما خیرو پاله قتل کې دی جی 30 بور پسټل وجه डी एस पी رحمان بابا دیار خان یو خبري غونډه وکړه چې پاغه کې د مرډر سکیسز وو چې غتل شو او دا محل را سره اس ایچ او رحمان بابا ارباب تاج حیدر سے موجود دي سر ډیره زیاته مننه د وخت راکولو دا راتوي چې تاسو کوم نن خبري غونډه وکړه د سم مقدمو حواله سره و کم کیسز تاسو ټریس کړی دي ډیره مهرباني جی ستاسو دراتلو डी एस पी صاحب د پریس کانفرنس راوخته او دی کې یو سپیسیفیک کیس و 302 موږ سره شو او ریکارډ ټایم کې موږ ټریس کړه رپورت موږ ته یو زنانه طرف شو او د سایما طرف او هغه د خپل هاوند د قتل کېدو موږ ته رپورت کړو په 4 تاریخ باندې د شپې 2 بجې اراوند اباوت 2 بجې موږ ته چې کوم رپورت شو موږ د هغه تناظر کې اف آی آر درج کو پهله خو هغه دا انسیسټ کول چې دا سنیچینګ دی او موږ بیا مختلف انګل سره د دې دغه کو تفتیش کو یو شو کو بل شو کو خزه په دې دغه شو چې بالکل دا سنیچینګ نه دی او دا منیب الک ته او د سره تعلقات دي دا هغه سرزت کړی دی دا کرایم دي کې سر ویپن اف افنس برآمد شوی دی بالکل جی ویپن اف افنس برآمد شوی دی دي کې سر په علای قتل کې دي څه استعمال کړی په علای قتل کې دي جی 30 بور پسټل وجه ها صدرته چې دي اکچوال موټیو سو اکچوال موټیو دا و چې دا شادي شوه و د دې لاس کال شو چې د دې واده شوی دی د خاون سره خاون درې بچیم دي یو زوی او دو زامن او یو لور او اکچوال موټیو دا چې دا پارټي ګرل و ډانسونه به کول خاوند به دې سره تلو او دا علي کې مرګره و د مخه ته هم ډانسونه کول دی به مور سره تلو د دې یو بل کې مینا ډیولپ شوی و یو بل کې زکه چې د خاوند به د خپل خزه وهله هغه د وجه نه د دې منس کې یو ګیپ ډیولپ شوی خزه خاوند منس کې هغه دا ایکسپلویټ کو دی الیک او د دې یو منس کې تعلقات جوړ شو جنسي تعلقات تم خبره تلې دا یو بل سره بتل راتلم یو بل سره ډېر دغه تعلقات افیکشن والا تعلقات ورته وایي نو د دې د وجنه بیا د لار نه دی لري کول و چې موږ به یو بل کې وادو کوو دا قتل ځکه مین موټیو ده او اف آی آر کې مدعیان سو سر اف آی آر کې پهلنې اف آی آر چې موږ سره شو او پهلنې چې موږ کوم انفارمیشن راغو هغه د خزي مدعیت کې شو چې دا کوم سایمه ده دی ویل چې ما خاون وفات شوی دی قتل شوی دی بیا موږ دا کس گیر کو بس ریلیونت سیکشن اف لا چې موږ د سره کوم علی قتل برآمد کو هغه لګید بیا موږ انویسټیګیشن کې د دې مور پلار راوسته د دې پلار مور راوسته چې کوم ژوندې د حیات چې کوم مقتول له نو اغي اوس اغي مونږ دغه اغي بالکل دا ویل چې یار زما په دې میداویداری ده سر جرایم پیشه خلک خپل طریقې بدلی په نو طریقو کې طریقه واردات کوي خو اسی جرم حل وي بالکل جی تاسو دې کیس کیو ګوري دا بالکل تاسو ته بالکل کلیر کرسټل کلیر ده چې مونږ ته رپورټ سکیدو او وشو او خلکو ته نن سبا لکه خلکو ته پته جرایم پیشه خلکو ته پته چې پولیس کوم شي سره ټریګر کیږي زبر رپورټ څنګه کومه غلط رپورټو کې مونږ ته بیا غو د کیس رخ رویت بدلول هغه ډیر ګران شي بیا خیر د پولیس هم لګ ایکسپیرینس او لګ د افسرانو رهنمایي نو الحمدلله او لګ روغ نیت ان شاء الله تعالی د الله را درکړي از سر لاست کوېشن کوم از اس ایچ او د یو سټیشن هاوس افسر کنه چې دغه شان د واقعي کېږي سومره دباوي او دغه شان د ټرسکول سومره تاسو مشکلات او مرحلونه تیریږي دا هم د خلکو توي چې یو د سټیشن افسر دغه کیسونو ټریسینګ کې کوري پریغوستي او دغه د عوام په حفاظت کې خپل ټایم چې د سپینډ کوي بالکل برادر مونږ دلته پراته دي خلکو د پاره یو د پردو علاقو نه راشو مونږ د خدمت ته پراته یو سرکار دلته کینول یو پراته یو او علاقه کې جرایم زیات سکی کمپیریټیولی کمی خو لکه دغه معاشره چې کوم سایت ته روانه سوشل میډیا د وجه نه سده لکه د زموږ سوشل بیهیویر رو چینج کیږي د وجه نه سره د کرایم ډاینامیکس بدلیږي تاسو ګوري په خوا زمانه کې ډرګز چې کوم ابیوز او مختلف ډاینامیکس او مختلف ډاینامیکس ایس پکې یو نوې نشراغه د دې پکې یو بل ډایمنشن اډ شو نو د وجه نه د معاشري د سوشل فیبریک چې کوم یو دا بدلیږي هغه سوشل فیبریک د وجه نه د کرایم چې کوم ډاینامیکس
ډاینامیکس چینج کیږي د کرایم ډاینامیکس سره زموږ پولیسینګ چینج کیده پکار دي فورچونټلی انفورچونټلی مونږ الحمدلله ویل اکوپټم یو خدا د دې سره سره انهانسمنت مونږ لم پکار دی الحمدلله الله تعالی افسران داسې راکړي چې رهنمایي کوي نو ان شاء الله مخکې دغه کیس کې جیو فینسینګ یا د ډي ان اے نه مدد اخیستل شوی دی بالکل د کی مونږ په سی ډي آر کال ډیټا انالیسس چې کوم یو د ډیر زیار کړی دی جی مونږ زموږ سیلولر فورنزیک یونټ دلته ذوالفقار بای زه بالکل دا غستاینه کوم چې ډیر زیات کار پکې کړی دی او مونږ ته ټایملی لوکیشن راکړي سی ډي آر راکړي مونږ ته په دې خبره باندې مونږ کنوینس کړی وو مونږ په په کلو باندې په دې باندې کنوینس کړی وو بالکل چې دا خزه ورسره اخر ټایم پوری پر رابطه کې و چې مونږ په دې باندې کنوینس شو نو کال ډیټا ریکارډ چې کومه دروغ نه وایي هغه وکوي نه بعد هم د دې بیا یو بل کې انټریکشن زو نو د وجه نه مونږ بالکل دا میچور سټیج ته لاړو د کیس چې بالکل دا د دغه کړه بیا چې مونږ ته د کنفیشن وکړو نو دا بالکل مونږ دغه شو شور شو بیا مونږ دا کیس د هاته پر ورسو ولس تعاون څومره ثابت دي شي د پولیس سره ځکه چې د ولس تعاون نه بغیر دغه شان وکوي ټریس کول ناممکن دی بالکل جی ستو خبره ټیک ده دا بجې مونږ د مخکې ټریس کړو و خو خبره دا ده زمونږ ولس چې کوم یو دی د پولیس سره تعاون لږ ډیر شاته کیږي آی کې دا زه وایم چې سلګ د زمونږم کوته یعنی د سبا د غیم لګ کوئریز او کوېسچنز چې اډریس کول پکار دي خدا دا چې مونږ ته بالکل اکچوال ریپورټینګ وشي یا حقایق چې کوم یو دی اون ګراوند مونږ ته ولس ویلې شي نو آی د وجه نه پولیس ته ډیر زیات شینه پته لګی دی چې ګوروس مونږ سره ریسنټلی سو کوی شوی دي چې د خلکو په مخامخ شوی خوغي ایویډنس لمخ کې نه راځي نو مونږ له پکار دي چې خپل جوډیشل سیستم زمونږ مضبوط شي زمونږ چې کوم د لیجسلیټیو پروسس ته د امپروف شي چې کوم د ایویډنس له خلک راځي د دې حفاظت تکړه شي لکه ممکن لګ ډیر لوپ هولز دي خو ان شاء الله په دې باندې کار روان دي او بالکل د دې مدد د بغیر پولیس سم نشي کولی دي ګران عزتمندو دا ویل ایجوکیټډ اس ایچ او ارباب تاج حیدر کم چې د رحمان بابا تانی سټیشن هاوس افسر دی د دې دغه د غټوري خبرې د کیس په حق لا تاسو سره شریک کړي چې څنګه دغه د کیس ته ورسېدو د جیو فینسینګ د ډي ان اے د سی ډي آر په مدد سره بیا په تیر دی عوام له هم ریکوست کو چې عوام دی هم په دغه پولیس سره تعاون وکړي ځکه چې کله د عوام تعاون وي نو بیا به د پولیس کامیابیان چې کوم دي اوب تاسو په در په دغه شان ګوري چی ګران عزتمندو دا محل را سره اوس هغه ملزم موجود دی کم چې دا قتل په وقوع کې ملوث دی په هغه جرم کې نیولې دی دا راته چې نامه دې څه ده منیب احمد پولیس ولې نیولې د سفیر په قتل کیس کې ها دا څه کیسه ودا کیسه ټوله وکړه دا جی د سفیر کوروالا چې کوم واغه ما سره چې کوم دی کنه لین دینو تعلق او دا هر څه چې کوم دی شوی دغه په خوخه شوی دی د چا په خوخه د سفیر کوروالا هغه څه ویلو تقریبا 3.5 کال زمونږ خپلو کې چې کوم دی تعلق او اخره کې داسې شو چې سفیر به دته ویل د سره به تعلق نه ساتي د پیژې کم دی کنه خپل ټراین ډیرو کې د مړ کول خو نه مړ کې د اخره کې دا دومره حد تر هغه ماته چې هر سکه دا مخې نه خوا کا کم اولی او کا هر سکه د په خپل هسپتال کې ورکو دي نه مخ کې چې کم دی کنه هسپتال کې چې اخري ټایم کې منشيات هسپتال کې ورکو چې په کم ورځ روغ کلو په مکه ورځ چې کم دی کنه خځه په ماده کارو تا ته سو ویلو چې سو ویلا بیا دې تماچه سره لیسنسدار و نه چرته و تماچه دې خځې را لپیسې را کړو ځان له راواله بل راواله عمره سره و چې راغه سم څه ټایم کې پلان دې څنګه جوړ کړو دې خځې ټول پلان جوړ کړو ماته دا چې کار بکیږي مې صحیح دا دلته ونه شو دلته به شي اخره کې چې کم دې تر دې پورې چې په کم ورځ هسپتال نه روغ کلو په هغه شپه ونه شو دوی لاړل کور ته زه چې کور ته واپس لم نو کال را پسې کوی کور ته مزه وای مونږ زو ډانس پارټیله اظهرخانه ته ویل ته به دا کار وکړي اظهرخانه ته دوی لاړل دوی بیا لاړل پندور روډ ته شهید آباد ته وروختم التم دا کارونه شو بیا ته لاړم کور سایډ ته دوی بیا ما ته کالو کو دی خځې چې مونږ خو نشتر آباد کې وراشه چې نشتر آباد ته راغم نشتر آباد کې دوی ما سره ملاو نه شو دوی لاړل رمداس سایډ ته زه لاړم بیا صدر ته دې کې چې کوم د ما ته کالو کو چې مونږ دیر کالونه چوک ته روان یو راشه بیا د خپل د خاوند موبایل نه ماته کالو کې چې موږ دیر کالونه په لاندې ولاړو ته چرته نو مې زه صبر وکړم مو زه روانه و زه بل رکشه کې ناستم الته چې کم د دوی ما سره یو ځای شو
د قمردین ګړی پل سایډ ته چې راغو ما ورته ویلې بس مې تاسو کور ته ځئ صحیح ده. نو جینۍ ویلې نه وي کور ته نه ځو موږ ځو فنکشن له فنکشن نه و هم دې جینۍ ټول چې کوم دی که نه لوبه جوړه کړې وه او دې پل سایډ ته چې راغو دلته ما ته وایي بس موږ دلته کوزیږو موږ ځو فنکشن هغه ته کور ته موږ ځان له دلته نه گاډی کوو چې دلته ما نه کوشو نو چې زما د کومه رشکه کې زه ناست وم دوی ما سره د ګس سایډ ته کوشو نو دا جینۍ ښي سایډ ته راوړې ده او چې هلک څنګه کوشو نو بس دې کې چې کوم دی که نه په دمه فایر وکړو څو ډزې دې وکړې؟ 4-5 به مې کړي سر جي ښه در د خپله کار روزګار څه کې؟ زه یې ټیکنیشن یم ښه نو چې دا کله هر څه موږ بیا وتښتېدې تاسو هغه ښځه هم د سره وتښتېدې؟ نه جینۍ هملته کې ولاړه وه ښځه چې کومه وه زه لاړم او جي تعلیم دې کړی دی؟ او جي څومره؟ ډي ای الکټریکل مې کړی دی څه دې وبېلو؟ غونډ ژوند مې وبېللو سر جي دې نه مخکې به څه کیسونو وغیره کې راغلی وي پولیس لا؟ نه نو اوس به دې خلکو له څه ویل غواړي چې د دغه شان دغه تعلقاتو کې رالې بیا دې د یو انسان قتل هم ستا د لاسه وشو؟ بس دا به مونږ مور و پلار ونه منو چې مور و پلار ورته سوي د نیکې لاره به ورته ښي غلطه به نه ښي خپل زوی دپاره چې د مور و پلار ومني نو بس دا حل به نه اوس درته مور او پلار راغلي وو؟ والد صاحب مې راغلی و هسپتال کې هاسپټل نه ډایرکټ راغلی و دلته هغه څه ویل؟ هغه بس سم نه ویلې جي صحیح هغه جړا نه ځان خراب کړو نو ته په دې سیز باندې اوس خپېمانه یې؟ ډېر زیات لږ نه ډېر زیات صحیح ده.